چې د دې صورت برکت سره څوک یو یې له صبر کوي ټول د دې صورت یو سیدون دی سورۃ الاخلاص وې څوک چې دا صورت ځان سره ډېر وایي کنه الله تعالی ورته اخلاص پیدا کوي یو د دې صورت نوم د سورې تجرید په د دې وجه وي چې دې وتاو جوړ کوي عقیده باندې شرط سبا کوي خالص مخلص عقیده باندې مجاهد کوي الله باندې درې د دې صورت نوم د سورې نور وته وي وی چې څوک د دې صورت تلاوت دی کوي ځان سره الله به روا دی نور به ورته عبادت د شوق پیدا کیږي محبت به عبادت سره پیدا کیږي تفسیر قرطبی دې یو لس فضیلتونه لیکلي زیاده سره یو درې وامه نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کې څوک داسې دي چې ما صدا خپل بسترې ته راځي او د قران شریف خبرې یا رسول الله موږ د دین عاجز یو صحابه وي دا ډېر ګرانه ده چې اوسړې بسترې ته راځي او د قران مجید خبرې کوي نبی علیہ السلام مبارک وته فرمایي تاسو په قران شریف کې سورۃ سورۃ اخلاص وانها لتعمل ثلث القران دې د ثلث قران برابر دی چا چې ماوستن بسترې د سوبران لوري دا سورې پیروي دا سینه لکه یو ختم چوک دا نه چې قران شریف یو ختم بل حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام یو ځل یو سریه لیکلی و سریه غیر ویلګي چې مجاهدین چې دولیږي نبی علیہ السلام سره خپل نه تللی نو باندې کې نبی علیہ السلام دستور دا ځلې ته امامتي کوي تبي اذان کې نو خدمت کې دا ټول خدمتونه به تقسیم کړل نبی علیہ السلام دا سریه لیکلا نو باندې کې یو امیر مبارک امام چې دا امامتي کوي یا امام بدل دي امامتي کوي هر حرکات کې د صورت نه باندې صورت وي دا د کوم بیل کې نبی علیہ السلام نه دانو ولې دا نبی د مسلمان امام چې بدل کې باندې وکړي کله دا وایي چې ایوي کوم هو چې امام نبی علیہ السلام مبارک یا او کوم چې کامه راځي بجراد نبی علیہ السلام دې شکایت وکړي نبی علیہ السلام دې داوي دا څه وایي چې زمانه دې صورت سره محبت دې زمانه دې صورت سره محبت دې نبی علیہ السلام مبارک وته فرمایي دې صورت محبت بتا جنت داخل کا دې صورت محبت بني جنت داخل کا یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دې صحابي راغی حضور زما په کوه کې فاطمه غربت دې هیڅ راغليشته دې لاس می بس کله دې داسې سوال راځي نه نبی علیہ السلام دې زړه یو وظیفه در کوم او ته به وای ویجوړې نه ویجه کله کو دراشي درو تاسو ته وظیفه ویجه کله کو دراشي نو وای چې السلام علیکم ورحمت الله نو به سلام وایي اې کوم چې سوختالي نه زنانه مثلا باتروم کې کچن کې بل څه اختیاري نه نو وای السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین او داغي نه بعد تاسوږي یو پیر درش او دې پیر دا صورت او شو بهږي په حدیث راځي عمر د صحابي راغی حضور ساسو د عمل د برکت ما ګرځور حالت چې حضور گاونډیانو ګرځیدل دا دې صورت برکت خرو یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي څوک چې دا صورت وایي کنه نو الله پاک په جنازه کې ملائکه شریک دي تاسو نو دا غواړئ چې جنازې له ملائکه راشي وګڼه ورو څو کوئی زما جنازه کې پیو لاړو څو کوئی کې مینه راغله او زموږ جنازې له باندې لری کومه لوی هغه معصوم مخلوق د ملائکه دا به خبره چې الله جنازه کې شریک دي بخاری قرطبی روایت راوړل حدیث راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک جنگ متوجه شي په لاله وخت سره راوړل تاسو به ان شاء الله رسول توبه کې دا خبره کړی چې نبی رسول الله تبوک جنگ لګل تبوک د مدینه منورې نه ډیر زیات لري د مدینه ایرپورټ ته تبوک
زبده ممكن هغه مدینه کې زبدي بیا سیوره زولار اتوره زولار جهازونه لوانه کې دوخان سفر ما د وسنګ جسد ورودي نبی عليه الصلاه والسلام د جبريل وي الله وی چې تقول غواړي ولې نه غواړي حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام د جبريل وي ودرېګا ملګرو ته سکونه جوړ کړی نبی عليه السلام امام صحابه سکونه جوړ کړل زما او د مدینه درمیان ورو لګدا دی جبريل او ډېر لږه کراچۍ نه کم بوال دوره فاصله وه زما او د مدینه درمیان د الله دا ټول پیدا کولا وکړه نه یو غر نه یو ونه نه یو ګوډه او ما سکونه جوړ کړل ما د معاویه داسې پروتو ملایکې ولاړې دي نبی عليه السلام مبارک په جنازه وکړه چې جنازه وشو نبی عليه السلام جبريل ته وایي جبريل دل الله د نور له مقام په سما دی ورته چې د نور ډېر ملایکې د په جنازه کې شریک شوي او ما دې الله په بل ځای کې جنازې شرف نصیب کو ځکه پیغمبر دې په جنازه کې حدیث کې راځي الله او د مغفرت کې درجه ولا پورته کوي نبی عليه السلام د جبريل وایي ستاسو عملګری چې وکړه نو دا ډېر زیات سورۃ اخلاص لوستو د سورۃ اخلاص ډېر تلاوت وکړو دا دې د برکت الله دې له مقام ورکړي ضرور ټول به وایي ان شاء الله الله دې موږ له توفیق راکړي حدیث کې راځي چې څوک باندې درجه 200 پیری سورۃ اخلاص وایي الله پاک ورته باندې سوګالو تمام ګناهونه معاف کړي باندې سوګالو ټول ګناهونه الله معاف کړي یو بل حدیث کې راځي چې څوک چې د سورۃ اخلاص د مرض په حالت کې وي یو سړی بیمار دی ځان سره په تاسو باندې ګول الله احد وایي ته یې دا خیر دی اسی بیمار دی بل وایي کله وفات شو نبی عليه السلام سوګال فريده باندې بل قبر عذاب دي ورو شو وزیرتنا کوه یو بل حدیث شریف کې راځي ورو وایي د جمعې پر ورځ باندې چې کله د جمعې وخت داخل شي دا ډېر قیمتي خبره ده د جمعې پر ورځ باندې چې د جمعې وخت داخل شي او یو سړی ځوان درایشي امام لا منبر ته خدلې د خطبې لپاره او د څلور رکعات د نیت دی وډړي د څلور رکعات د نیت وډړي او په هر رکعات کې چې کوم ځای 50 پیری قل الله احد وایي سورۃ اخلاص نو په څلور رکعات کې بسوي شي 200 پیری نبی عليه السلام مبارک فرمایي دا باندې چې کوم دی دراغي پورې ول الله مرګ نه وایي چې څوک پورې د خپل جنت په خوب کې خورې نه دی بل چا خورې نه د دې نړۍ فضیلت شروع د جمعې پر ځای عمل کوي الله دې موږ ته دې راځي تاسو له دې یو اخیری فضیلت ته بس ابو ذر غفاری دا څنګه مولیدل دي فضل اعمال کې تعریف کې حدیث وي ابو ذر غفاری دا سلام دا ډیر زیات یو ځان لا کوشنشین خلوت پسند صحابیو جبريل علیہ السلام او رسول الله را روانو نبی علیہ السلام د جبريل وای دا ابو ذر را روان دی کنه نبی علیہ السلام دا او چې دا ابو ذر را روان دی نبی علیہ السلام جبريل ته وی جبريل تاسو د ابو ذر څنګه پیژنئ تاسو جبريل ودوی نبی علیہ السلام په اسمانونو کې د ابو ذر چې کوم تعارف دی دا تاسو نه پیژنئ په اسمانونو کې چې دغه معرفت دی دوی تاسو په څنګه نه پیژنئ دا په سوال جبريل بیره کې دوه صفاتونه پراته دي یو بده کې عاجزي پراته ده او بل نمبر بده کې سری ډېر زیات سورۃ اخلاص وایي درونو کوي چې زموږ په اسمان کې تعارف شي څه وایي سورۃ اخلاص کوي چې زموږ جنازې د ملائکې راشي څه وایي کوي چې زموږ د 50 کال نور الله ما کې څه وایي سورۃ اخلاص کوي چې الله را باندې درځونه نه کوي د رزق د محتاجین به وایي سورۃ اخلاص ټول سورۃ کې میاده نوای ان شاء الله الله دې مال او تاسو ټول لا دې سورۃ دې ویلو توفیق راکړي اوس نور ډېر مختصر دی